پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په کابل کې ځینې سرچینې د کابل پوهنتون د ښوونکي او سیاسي شنونکي فیض الله جلال د نیولو خبر ورکوي. احمد مسعود په مشرۍ ټینګاو یا مقاومت ډلې ویلي د دوی کسانو د پروان ولایت د جبل سراج پر شاهي ماڼۍ برید کړی دی. شهزاده سرای کې د پیسو راکړه ورکړه. دا ټول را سره تر پایه په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کابل کې ځینې سرچینې د کابل پوهنتون د ښوونکي او سیاسي شنونکي فیض الله جلال د نیولو خبر ورکوي. اشت صبح ورځپاڼې ته سرچینې ویلي طالب ډلې پرون د خالي پر ورځ د مرغومې پر 18مه نیټه د کابل پوهنتون ښوونکی فیض الله جلال د مکرویانو په سیمه کې له خپل کوره ورسره بیولی دی. سرچینې وایي چې تر اوسه د طالب ډلې لخوا د ښاغلي جلال د نیول کېدو لامل نه دی روښانه شوی. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي ښوونکی فیض الله جلال د روان کال د لړم پر 13مه نیټه په قطر کې د طالب ډلې د سیاسي سمبالخونې له ویاند محمد نعیم سره د طلوع نیوز په سیاسي ګړار کې پر طالب ډلې سختې نیوکې کړې وې. د نوموړي د خبرو ځینې برخې د ټولنیزو رسنیو د کارنو لخوا وننګول شوې او د هغه د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه ښودلې وه. هغه مهال ښوونکي جلال په توندو ټکو د طالب ډلې پر کړنو نیوکه کړې وه او ترې غوښتي و چې ځانونه سم کړي. طالب ډلې تر اوسه د کابل پوهنتون د دغو ښوونکي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د احمد مسعود په مشرۍ ټینګاو یا مقاومت ډلې ویلي چې د دوی کسانو د پروان ولایت د جبل سراج پر شاهي ماڼۍ برید کړی دی. د ټینګاو ډلې یو بلندو یا قومندان حامد سیفي اشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې دا برید د جمعې پر شپه د 9 بجو په شاوخوا کې شوی دی. د هغه په وینا په دې برید کې د طالب ډلې څو وسلوال وژل شوي دي، خو سیفي د دغې نښتې د کره زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. هغه همداراز ویلي چې دا د جبل سراج پر شاهي ماڼۍ د ټینګاو ډلې دویم چریکي برید دی. په جبل سراج ولسوالۍ کې ځینې ولسي سرچینې هم وایي چې تیره شپه د دغې ولسوالۍ د شاهي ماڼۍ په سیمه کې کابو 10 پیلې یا منټه سخته نښته شوې ده. خو په پروان ولایت کې د طالب ډلې سیمه ایز پازوالان د ټینګاو ډلې دا خبر نه مني. د پروان ولایت لپاره د طالب ډلې د والي ویاند شمس الرحمن صدیقي له اشت صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي یوازې څو د راکټ ډزې پر ماڼۍ شوي او بس. د احمد مسعود په مشرۍ ټینګاو ډله په هیواد کې د طالب ډلې په واکمنېدو سره رامنځته شوه او وخت ناوخت په ځینو ولایتونو کې د طالب ډلې پر وسلوالو بریدونه کوي. خو طالب ډلې تل په دغو بریدونو کې د ټینګاو ډلې لاس لرل نه مني. په شهزاده سرای او ننګرهار کې د پیسو راکړه ورکړه. په شهزاده سرای کې $1 اخیستل 1.15.15 افغانۍ، $1 خرڅول 1.15.80 افغانۍ، $1 اخیستل 1.88 پاکستانی روپۍ یا کالدارې، $1 خرڅول 1.88 پاکستانی روپۍ یا کالدارې، 1000 پاکستانی روپۍ یا کالدارې اخیستل 562 افغانۍ، 1000 پاکستانی روپۍ یا کالدارې خرڅول 530 افغانۍ، یو چک اخیستل 3.58 افغانۍ، یو چک خرڅول 3.8 افغانۍ. ننګرهار کې د پیسو راکړه ورکړه. یو امریکایي ډالر 1.15.20 افغانۍ، 1000 افغانۍ 1990 پاکستانی روپۍ یا کالدارې، یو امریکایي ډالر 1.88 پاکستانی روپۍ یا کالدارې، یو یورو 114 افغانۍ، یو پونډ 1.29 افغانۍ. د پیسو راکړه ورکړه تل بدلیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.